بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللہ رب العزت د قیامت حالات ذکر کئی او زمنګ توجه آخرت طرف تراړی نو الله فرمائی قرآن مجید راواله شبه کلا دا کلمه ردع ده کلا دا سے نه و پکار د دې خبرې نه واپس کېدل پکار دي چې دا تاسو د دنیا طرف ته مایل شوي یې او د آخرت نه غافل شوي یې کلا غافلو داسې غفلت نه و پکار ستاسو مخې ته خو داسې هیبتناک حالات او داسې پر خطر حالات را روان دي چې د قیامت ورځ ده او په هغې کې څه دي اذا دکت الارض دکا دکا کله چې وټکولی شي ځمکه ټکول دا ځمکه بلکل وټکولی شي او بلکل مسمار کړی شي او وجاء ربک او راشي پروردګار ستا والملک او فرشتې صفا صفا صفونه صفونه یکې باره دیګرې الله راشي نو دا هم د متشابهاتو نه دی د دې معنی الله ته معلومه ده چې د دې باندې زمونږ ایمان دی چې الله به راځي او الله به څنګه راځي دا سوال کول بدعت دی چې کیف یجیء الرب دا بدعت دی او ترجمه به نور منګه نه کوو ځکه چې والملائکة څه فرشتې خو په خپله راځي صفونه صفونه او الله له څه دپاره به راځي لفصل یوم القضا لفصل یوم القضا بین العباد چې د بندګانو منځ کې به فیصلې کوي الله او الملکو صفا صفا را به شي فرشتې صفونه صفونه یکې باره دیګرې به رواني او قرآن بل ځای وایي والملأ علی ارجائها دا فرشتې به په اطرافو د دې اسمان او د ځمکې باندې ولاړي د ګاډ په شکل باندې دا به انتهایی هیبتناکه ورځي او وجیء یومئذ بجهنم را به وستی شي جیء مجهوله صیغه د قیله په شان دی او را به وستی شي په دې ورځ باندې جهنم کم ځای ته به راوړی شي کم ځای ته به راوستی شي محشر ته به راوستی شي د حساب کتاب میدان ته به راوستی شي او څنګه به راوستی شي په حدیث کې راغلی دي اویا زره رسی او پړي به پکې اچولي او په هر رسی پورې به اویا زره فرشتې نښتي ته وایې چې جهنم دونه شی دی چې راوړی کېږي نو دا دونه کفار او بېدینه به څه ته ورچوي نو حدیث کې راغلي دي اویا زره به پکې رسی او پړي او په هر پړي پورې به اویا زره فرشتې نښتي او دا به راکاږي او په دې میدان حشر کې به پیټ کی دا د ارټ د کوی په شانته جهنم دی
دې کې لاندې تلل دي کې درکات یومئذ یتذکر الانسان لکه قرآن بل ځای وایي وبرزت الجحیم لمن یرا او برزت الجحیم ورپسې څنګه دی چا څه قرآن یاد دی څنګه دی ورپسې وبرزت الجحیم نه زه دا ټکې برزت الجحیم پسې لمن یرا غلی شه وبرزت الجحیم للغاوین ښکاره به کړی شي جهنم بدماشانو ته ګمراهانو ته دا تاسو قرآن مجید یاد کړی یومئذ په دقه ورځ باندې چې دا قیامت کې جهنم مشرکان او غاویان او فاسقان پاجران اوینی یتذکر الانسان یاد بکی انسان فن او نصیحت بحث او فکر به راشي چې دا ما څه کول په دنیا کې او زما څه روزګار او زما څه خبرې وي زما څه معاملې وي په دې باندې به پوه شي چې دا ما کم سامان راوړی ځان سره دا د تباهي دی دا د کامیابۍ نه دی قرآن وایي وأنى له الذکرى د کم ځای نه به ملا وشي د سره پیدا د پند او نصیحت د باندې خو ټیم تېر شوی دی دا فکر او سوچ دنیا کې پکارو چې زه ځان سره تلو څنګه سامان والم زه کومه عقیده او عمل ځان سره والم زه کومه معامله او کوم معیشت ځان سره والم زه کوم سیاست ځان سره والم چې هلته د آخرت په کور کې زما په کار شي وأنى له الذکرى د کوم ځای نه به شي فایده د دپاره د وعظ او د نصیحت او د یاداشت یقولو وایي به دا انسان یا لیتنی ای افسوس دی ما لره قدمتو چې ما وړاندې کړی وی ښه عقیده او ښه عمل درست عمل لحیاتی الباقیه د هغه ژوند چې کوم باقي ژوند دی ژوند د آخرت دی افسوس چې ما د آخرت د ښایسته کولو او د آبادولو کوشش کړی وی موږ دلته د دنیا د آبادولو کوشش کوو موږ دنیا آبادو موږ د دنیا دپاره منډې وهو موږ د دنیا د حاصلولو دپاره ځان سازو موږ د آخرت دپاره ځان ساز نه که موږ د دین دپاره ځان ساز نه که چې دین به خلکو ته څنګه ښایو یا لیتنی افسوس دی ما لره قدمت لحیاتی ما وړاندې کړی وی نیک اعمال ښه عقیده زما د آخرت دپاره ای لحیاتی الباقیه زما آئند زندگی او ژوند دپاره ما کار کړی وی الله فرمایي فیومئذ لا يعذب عذابه احدنا په دې ورځ رهیبه او خطرناکه عذاب به لا يعذب عذاب به ورنکي یو تن عذابه په شان د عذاب د الله باندې دا عذابه منصوب دی که عذابه دی کاپی تشبیهی دی نه حذف شوی دی ولا یوثق احد وثاقه او نبا کلک او تړلو کی احد یوتن مجرمانو نافرمانو لرا وثاقه پشان د کلک او تړلو د الله باندې دا خود بد عملو بد چلنو حالتو قرآن ترغیب و ترهیب دے نو یرے ورکڑا بل طرف تا اطمینان ورکی یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا المطمئنہ چی دا اطمینان حاصل کرے دے رضا دا اللہ تا قرآن تا گورے خدای غر کرو چاہتا لگیا دا ورہ لکمان کا
یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفسا اطمینان حاصل ان کیا رحمت دا اللہ تا، جنت دا اللہ تا، ارجعی الی ربک، واپس شخفل پروردگار تا، راضیتاً پدا سے حالت کی چتبا راضی پاگے بانی چی اللہ تعالی صدر کری، او مرضی یا مانا دادا تبا پسندیدہ دا اللہ سرا دا وجر نیکو اعمالو او دا درست عقیدو دا وجنا تبا دا اللہ سرا یو پسندیدہ او یو غرا بندہ دا اللہ ای التا. فادخلی فی عبادی، دن نشا زما پا بندگانو کی، دن نشا فی عبادی، عباد جمع دا عبد دا، دن نشا زما پا بندگانو نیکانو کی، او ودخلی جنتی، دن نشا زما جنت دا. فادخلی فی عبادی، زما نیکانو بندگانو کے دن نشا، او زما جنت تا زلال شا. دا نفس تا انسان یو نفس دے، نفس الانسانی نفس واحد، بس یو نفس دے. دا انسان درې نفسونه نه دي، قرآن درې لفظونه استعمال کړي دي. نفس مطمئنه دے، او بل چې کوم دی نو بل نفس اماره دے، او بل نفس لوامه دے. درې نفسونه نه دي، نفس واحد دے، خو صفات درې سازیدی شي. کلا چې د نفس تعلق د الله او د الله د پیغمبرانو او له توجه ټوله پورته طرف ته وي، او دله د الله بندگی او عبادت او د الله د دین خدمت شوق ورکوي، مینه ورکوي. دیر دنیا پا لذاتو کی اور دنیا پا خوندونو کی نہیں دننا، دا دے نفس مطمئنہ، دا نفس مطمئنہ دے. او کما نفس چی آغا سپلیت طرف تا، لاند طرف تا، دنیا او د دنیا دی مزو طرف تا، عیش و آرام طرف تا، گناہون و بیدینی طرف تا، فسق و فجور طرف تا، دا اللہ و دا رسول دشمنی طرف تا کم نفس مائلی، نو آگے تا سوئی، آگے تا نفس امارہ وائی، نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی چراغ لی دی. اندغه نفس اماره دی، دا خطرناک دی. او یو دریم صفت د نفس دا دی چې بعضی نفس داسې وي چې هغه کله دنیا طرف ته جوکاو شي او د هغه نه خطایانې وشي نو فوراً اوش کې راشي او د هغې نه توبه تایب شي او الله طرف ته توجه وکړي، اللہ طرف تا مائل شي او دا اللہ طرف تا شوق او مینه پیدا شي، جنت تے شوق او مینه پیدا شي. دا نفس لوامه ده چې کله دا انسان غلطی طرف تا جوکاویږي نو ورته ځان ته وګورئ، خپل پوزیشن ته وګوره، عالمي، طالب العلمي، تبلیغی صحبی، پلانے سے دا څه خیال دی شروع کړی دی، په کومو کندو سر کېږي. دا نفس لوامه، دا نه ملامته کوي سړی، ځان ته نه ګوري، شرم در اندر ځي، ستا څه الله ته رسول سره څه پوزیشن دی، تا کوم طرف ته روان یې، دې ته نفس لوامه وایي. دا هم بهترینه مرتبه ده چې نفس ستا په خبره ټوکي چې دا مه کوه ګورې، دا مه کوه ګورې، دا ستا د جامې سره خوند نه کوي، ستا د ناستې پاس سره دا خوند نه کوي، دا کار مه کوه. دا دی نفس لوامه.
مولانا شبیر احمد عثمانی د سورې قیامه په اول سر کې دا درې خبرې کړي دي چې نفس انسان نفس واحد دی خو موصوف په دریو صفتونو باندې سازیږي. کله به نفس مطمئنی لکه دا، کله به نفس اماری د کله کفارو د بیدینو د مجرمانو نفسونه، او کله به لوامی لکه دا زمونږ متوسط غوندې خلک چې دی. دی وجې نه کوشش کوئ دا خپل نفس دا خطرناک دشمن دی زمونږ. ابلیس زمونږ دشمن دی خو زما او ستا دا نفس د هغې نه زیات زمونږ دشمن دی. نبی کریم د یو غزا نه واپس شو، ملګرو ته وایي ملګرو د جهاد اصغر نه جهاد اکبر ته کور ته را روان دي، مدینې ته را روان دي. وایي د جهاد اصغر نه جهاد اکبر ته ځو چې هغه جهاد مع النفس دی. خپل ځان سره جهاد کول، دا خپل نفس قابو کول، دا نفس ته ګندګو نه بچ کول، دا نفس ته خلاف ورزو نه بچ کول، اصل جهاد دا دی. اصل جهاد هغه به هم کوو، بغیر د هغې نه خو کفر په دنیا کې ذلیل کېږي نه، او بغیر د دغه جهاد نه اسلام په دنیا کې عزتمند کېدی نشي. مسلمان قوم ته حریت ملاوېدی نشي بغیر دی نه. مونږ خو دا دنیا دا میدان هم کفارو ته پرېښی دی، د کفارو جنټانو ته هم پرېښی دی، فحاشانو او عریانانو ته هم پرېښی دی. او مونږ دا وایو سیاست خو کفر دی، وایي سیاست کفر دی. تا سیاست معنا درځي یو کفر ورته وایي. ته خو راشه ما ته اول د سیاست ترجمه وکړه، سیاست څه ته وایي؟ شاه ولی الله وایي استصلاح الخلق، فوزي کبیر کې وایي استصلاح الخلق، د خلکو خیر لټول، خلک په درست لار روانول، دا کفر دی. نو دا کفر به دا کافران کوي او ما ورته بیا سې ملګرتیا کوو، ما ورته شا په ټکو ټپو به. دا ځان له دوکې ورکول دي، دا مسلمانان په دوکه کې ساتل دي، دا مسلمانان همیشه غلامۍ کې ساتل دي. ته چې د دنیا دا میدان دی فاسقانو فاجرانو ته پرېږدي، چې د خدای دشمنانو او د شریعت دشمنانو ته پرېږدي، نو ته به شریعت نه راولې. ستا په زندګۍ کې ستا نه دا مطالبه نه ده چې وان اقیموا الدین، دا د قرآن کې نه دي وان اقیموا الدین، دین به قایموئ. ته به کله دین قایمې؟ نو بیا به ټوپک رالی، نو په ټوپک مسلې حل کېږي. دا مسلې حل شوې که هسې بهترین جانونه قیمتي جانونه ضایع شو. او موږ دومره وروستو شریعت نه لاړو چې 20 کاله هغه ځای ته نه شو رسېدی مخکې چې په کوم ځای باندې وو. دې وجې نه دا خبرې پرېږدئ چې دا سیاست دی او دا سیاست دی او دې کې به سیاست نه راولي. زمونږ یو ملا دی دلته د یو هلک سره یې ملګرتیا شروع کړې ده، هغه ورته بل ورته ویل چې ګورې مولوي صاحب د شریعت د اسلام نوم به ګورې د سیاست دپاره رالي او په سیاست کې د اسلام نوم نه علي. مولوي صاحب هم د اسلام د نوم نه منکر کړ چې ته به هم نور اسلام که دی د سوشلیزم په نوم باندې سیاست کوي او د خپلې مور په نوم باندې سیاست کوي، د خپل نیکه په نوم باندې سیاست کوي، د سوشلیزم په نوم باندې سیاست کوي، خیر دی. او که مسلمان د اسلام په نوم باندې سیاست کوي نو دا کفر دی، دا ګناه ده. او بیا موږ دا خلکو ښې پټې مضبوطوو، ځکه چې موږ کوم چې خدا ترس خلک دی په دې ملک کې شریعت او اسلام راولي او ورته بدنامو د هغې خپې ورته راکاږو او دغه دا په میدان کې ورته راکاږو، هغه پرې پاسه کېږي چې د شریعت نوم هم بیا څوک نه علي. خدای پاک دې موږ او تاسو په قرآن پوهېږي، په احادیثو د پیغمبر پوهېږي، موږ او تاسو ته الله په ټول دین پوهېږي او موږ او تاسو له د الله په ټول دین باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي. دې سره سره الله موږ له په دې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولې کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي.